السلام علیکم مسافرانو، تاسو ته مو سلام دی. زه ډېره غریب یم. زه بیبي زینب نومیږم. زما پلار ډېر غریب دی. تاسو لږ مدد راسره وکړئ. ما 5 کاله کېږي، ما کینسر بیماري دی. تاسو لږ مدد راسره وکړئ چې تاسو لږ روپۍ ته وکړئ. زموږ پلار څخه 2 روپۍ نشته دی. غره کې د تیږې وایي پورې غره کې هغه خرڅه کړي، ما ته علاج وکړي. موږ پلار څخه 2 روپۍ نشته چې ماسې علاج وکړي. تاسې مسافرانو وروڼو پلار څخه مدد وکړو چې ما کینسر بیماري وشي. زه کینسر بیمارۍ نه ښه شم. تاسې ټولو مسافرانو خیره څه خونې ته راوله، ډکو منګلو خونې ته راوله. السلام علیکم. السلام علیکم. زه سید نجیب حسین یو ورته بیا تاسې سره پر چې نور نه مخاطب یم. تاسې به د یوه خوږه بچی چې نامه یې بیبي زینب دی. ډېره خوږه نامه دی، ډېره ښکلي نامه دی، خو دا داسې ظالمې بیمارۍ سره روبرو شوي دی چې دې ظالمې بیمارۍ نه موږ خپله یو ډېر ښکلی ډېر خوږ بچی آصف علي جان د بیمارۍ نه وفات شو. او ما دا چینل خاص طور باندې انداسې د وړو یتیمانو ته، غریبانو ته او کینسر مریضانو ته جوړ کړی دی. دا بیبي زینب چې نن زموږ کور ته راغله، زموږ خونې ته راغله، د څه واجې نه راغله، هغه واجه زه تاسې سره نن شیر کوم. دوی پلار نواب حسین نومیږي، موږ سره دا پورې کلي کې دی. هغه به موږ سره مزدوري کوله. هغې مزدورۍ نه بعد چې څومره به هغه غریب پیسې اخیستلې، نو دغې غریبې دغې معصومې نه به لګولې. او هغه نه بعد لاړلو غره ته. غره کې بیا یوه وړه غوندې کې کوټه جوړه کړه. باسواده لور ورسره دی، یوه ښځه دی ورسره، او 2 واړه بچي نوره ورسره دي. بس هلته غره کې تیږه ووهي، چېرته غره کې مزري وشو کوي. هغو نه چې څومره پیسې راځي، بیا دغې غریبې او کینسر مخای ذلیله بیماري، کینسر مخای خطرناکې بیمارۍ علاج کوي. نو وروڼو چې کله هغه د مو ویډیو ولیدلې، د مو چینل یې ولیدلو، نو نن هغه دا وړه خوږه بچی ما ته رستولی دی. ما ته یې وویله چې نجیبه زه تاسو ته یو سوال کوم، زه تاسو ته گزارش کوم چې لکه تاسو نوره کینسر یتیمانو غریبانو سره مدد کوئ، تاسو ما سره مدد وکړئ چې زه دغې غریبې لور، دغې معصومې لور علاج وکړم. نو وروڼو دا ډېره سخته بیماري دی. رب ذوالجلال ټوله د علي دوستان او ټوله د شیعان علي او ټوله ما مسافران وروڼه او څومره د آل انسانیت دی، خدای دې دغې بیمارۍ نه وساتي. دا ډېره ذلیله بیماري دی، هم د پیسو نه خلصوي، هم د مال نه خلصوي، هم د جان نه خلصوي. نو زه تاسې ته زه گزارش کوم چې ما څومره مسافران وروڼه یو چې هغوی د موږ کوم چینل جوړ کړی دی آصف علي کاظمي په نامې، او د موږ کوم یوه چیریټي جوړه کړې دی، کاظمي چیریټي فاونډیشن جوړه کړې دی. هغه دغو یتیمانو غریبانو خاص طور پر دغو کینسر مریضانو ته مو جوړه کړې دی. دغې غریبې سره، دغې کینسر مریضې سره که څوک مدد کوي، تاسې ته به د مو کاظمي چیریټي اینډ فاونډیشن کنټیکټ نمبر درته بریښي. پلیز تاسې خامخا دغې بیبي زینب سره مدد وکړئ زما که د دې غریبې علاج ښه طریقې سره وشي. نو وروڼو دا ټوله پرچې چې دا کوم دی ما سره د مکمل فایل پروت دی. زه به تاسې ته دوی نه لږ څو تصویرونه واخلم، تاسې سره به زه شیر کوم. دا د اوس غریب تللی وه، دا مکمل ټیسټونه دي ما سره، دا مکمل فایل یې ما سره پروت دی. نو دا ډېر زیات غریبان دي، ډېر زیات په تکلیف دي، ډېر زیات په دار بدار وریځو دي. نو زه ټولو ته سوال کوم، گزارش کوم چې پلیز تاسې بیبي زینب سره خامخا مدد وکړئ زما که دوی غریبانو د کوم علاج دی د ښه طریقې سره وشي. نوره شکر الحمدلله دغې بیمارۍ نه د اوس ښه شوي دی، ریکور شوي دی. او بیا دی هرې میاشتې چې چیک اپ کوي، چیک اپ نه بعد ته وینه بدلیږي که نه، وینه ورته لګېږي، نه هغوی نه دی ډېره خرچه کېږي. تقریبا بیبي زینب تاسې چې کله څوی تاسې نه په څومره خرچه کېږي لورې؟ مونږ 60,000 کېږي. تقریبا 60,000 روپۍ تاسې نه کېږي. دا تاسې د کومې 60,000 روپۍ د نه کېږي، دا پلور تاسې څه څنګه کوي، دا څه خلته کوي؟ دا چې د تیږه ماته کېږي، د تیږې نه کوي. ها تیږه ماته کېږي. نوره بل څه کار بار نشته دی تاسې پلار؟ نه بل څه کار نشته دی. بچې درته وایي چې تا وروڼه څو دي؟ زموږ وروڼه 2 دي. 2 وروڼه دي. څو کاله دی هغه؟
هغه واړه ډېر واړه دي. واړه ته مشره لور یې؟ زه مشره یم. خو څو کاله کېږي ته بیماره بیبي زینب؟ 5 کاله کېږي. 5 کاله کېږي ته بیماره یې. خو تاسې پلار موږ ښه پېژندو، موږ سره کلیوالا دی، د موږ سره مثال ډېر نږدې وي. خو زه صرف تا دا پوښتنه کوم چې تاسې دا ګزاره څنګه کوئ؟ د خونې کې څنګه ګزاره کوئ؟ مثال تا نه 100,000 روپۍ خرچه کېږي، دا پلار غریب دی څنګه ګزاره کوي؟ اشدا نیمی روپے مو تکی نیمی اندا خاروک تکی اشندو کیا اندو کی بچے دے تو سی پلور نور څخلتا مثال گزارا کوي هغه څنګه کوي دوسه گزارا څنګه کوي هغه کارځي ورکی او شکارځو ولا مو کښلت می مو ډیر تان کلو کارځي ورکی مو ډیر تان کلو ترسي تاسو مو سپرانو مو سړي مدد وکوي چې مو ته داس راځي کارځو ولا مو ډیر تنګوي مثال تاسو ته پلور کارځي کړی دی ته مو ته ډیر کارځي کړی دی خو ته لوش ته مطلب ته پلور ډیر کارځا کړی دی کارځا تاسو ته د څه خونو ته تنګوي ما تنګوي ما خو تاسو پلور به څوره کارځا کړی لاس 15 لک کړی دی ته پلور لاس 15 لک روپے کارځا کړی دی ته لوش د پاره مو لور د پاره خو نه مسافرانو تاسو به بیبي زینب نورا خبرې اوریدلې وي دوی څه ایمو پلور ایمو علاج پاره لاس نه وخه 15 لکه پورې قرضا کړی دی نو قرضو والا د مخونی ته رسی مو د ډیر تنګوي نه سلام وی وکی چې دی پلور ته د مو سلام وی دی مور ته د مو سلام وی چې دوره غټه بیماری خونی کې پرتاوي هغه غریب کتیګه وای که مثال مزری خارج کی که هر څه وکي نو دا ډیر غټ علاج دی دین ډیره خرچه کیږي نو زه مسافرانو وړونو مو سات قسم د په ذات الهی کوم چې مو سره خبرې نشته دي زه ته څه وایم دا خوږی خبرې دا وړې خبرې د مو زړه پرې کوي ویلې چې دا درد دا تکلیف مو خپل لیدلې دی په مو تیر شوی دی نو زه ټول دا زړه سره گزارش کوم چې خدای د پاره تاسو د حسین قدرمنی خور ولیا بیبي زینما نشم خستای اندی خوږی جلکې په نامې د مغه بیبي قسم در کوم چې تاسو دغه وړې بیبي زینب سره خمادات وکوي خیم دود وسو کوي سما کا د پلور چې د کومه قرضې دي کا قرضې نه وي چې د کومې دي علاج کوي کم از کم دغه علاج نه پوتې نشي دغه خوږی ژوندۍ بچي تاسو به قرآن مجید کې ریدلی چې چا یو انسان باج کو د سوای څاغه ټول اول انسانیت باج کو دا خوږه جلکې د تاسو ته گزارش کوي تاسو ته د ریکویسټ کوي خدای د پاره رسول الله د پاره د خوږی زینب سره ډیر مدد وکوي زینب کته مسافرونو ته څه دعا کوي یا ورمنې د مسافرون کامیاب ګرځاله کی یا مولا د مسافرون باج کی خونی ته خدای خیر سره والی خونی ته خدای خیر سره والی د خدای کامیاب کی اټول مسافرون باچه ته په ډک منګل راوالی اټول ته مو ډیر سلام یا سلام علیکم نو بیا تاسو ټول مسافرونو ته ایمو ډیر سلام وي خدای هغه مسافرون په خپل ډک منګل خونو تر واستوه چې څوک موسی د سید یتیمانو غریبانو د کینسر مریضانو مدد کوي تاسو ټول ته ایمو ډیر سلام وي ډیره مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مزید د یتیمانو غریبانو د کینسر مریضانو مدد لپاره کوم یوټیوب چینل له دا سبسکرائب کوئی ویډیو لائک کوئی نوټیفیکیشن بٹن آن کوئی مهرباني